سره وکړله ما نه خپله مزدوري غوښته ما وله ورکوله د څه وجې باندې هغه پرېښودله نو هغه مزدوري چې وه هغه غله وه ما ورله هغه کرله هغه غله اخو لاړ ما ته یې مزدوري پرېښودله هغه مزدوري چې وه هغه غله وه ما ورله هغه کرل د هغې نه فصلونه جوړ شو او هغه مزدوري د هغه غټېدله د بیزو د غواګانو کنډکې ته جوړې شو دا د اقې کس هغه مزدوري وه وی ډېره موده پس هغه کس راغی ما ورته وی څه کوې وی ما ته یې وی چې په هغې خپله مزدورۍ پسې راغلی یم وی ما ورته هغه د بیزو د غواګانو کنډکې په مخه کړې چې دا بوزه اما ته وی ته ما پورې ټوکې کوې مې ټوکې نه کومه وی چې زما مزدوري خو لږه غونته غله وه بس هغه راکړه ما نه ته لاړلې او هغه غله دې ما چلوله دا دومره کنډکې چې دي دا ستا ټول مال وی یا الله هغه ټولې کنډکې د مخه کړې او روان شو یا الله که دا مې خالص ستا د رضا دپاره کړي هغه ته علم نو نو یا الله دا لار راته کوله کې وی هغه ګټ په کته ورغښتو درې واړو ته لار کوله او شوه راووتل نو د اخلاص سره چې کم عمل کیږي اب په دنیا کې م لارې کولاوي او په آخرت کې به دې م لارې کولاوي چرې به دې لار بند نشي نو چې هر عمل کو دا خالص د الله د رضا دپاره کو دا مونږ ته پته نشته دی که مونږ ته پته ولګېدله چې مونږ او تاسو بیبي له په بازار کې جوړه الو که نه دا جوړه خو به هسې مونږ الو د بیبي مطالبه پوره کوو خو چې کله پیسې ورکوي وای د دې بیبي حق الله زما سره تړلی دی او دا زما ذمهداري ده دا زه د الله یو حکم ژوندی کوم په دې الله تعالی اجر درکوي چې کله په دې نیت الي پلار له پیزار اله په دې نیت چې نفقی الله په ما پرس کړي دا عبادت دی مور له کپړې اله په دې نیت چې د دې نفقه او د دې جامه پیزار الله په ما لازم کړي دي دا زه د الله یو حکم ژوندی کوم نو دا عبادت دی نو مونږ ډېر عملونه کوو خو نیت ورسره نه کوو انما الاعمال بالنیات د عملونو دار و مدار ټول په نیتونو دی مونږ د ورځې څومره کسان جنازو له ځو که نه ځو جنازې له هرې جنازې له ځو خو مونږ یوه ورځ نیت دا نه دی کړی مونږ چې حاضري کوو یاره دی راغلی او زه به ځمه دی زمونږ غم له راغلی او د جنازې له به زه ځمه او دی راغلی او خلق به بیا وایي چې دی رانغی نو زه حاضري کوم چې خلق مې ویني نو څومره لوی عمل مونږ وکړو خو چې نیت هم دغه دی هېڅ راته میلاو نه شول حدیث مبارک کې راځي چې څوک جنازه د خالص د الله د رضا لپاره مړی وشو ته جنازې له روانېږي وایي د مسلمان په مسلمان حقونه دي اخري حق دا دی واتباع الجنائز چې د جنازې ته به حاضري کوي نو دا د مسلمان په مسلمان حق دی زه د الله یو حکم ژوندی کوم د کوره ووتلم او جنازې له لاړم چې په دې نیت جنازې ته حاضر شوې نو چې څوک جنازه وکړي الله ورله یو قیرات اجر ورکوي یو قیرات اجر چې په دې نیت یې وکړي چې دا مسلمان او د مسلمان په مسلمان حق دی دا ما د الله یو حکم ژوندی که بس